السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو د وچاله خپلو قاتلانو د اتو لکو الپو اپر ورکړی دی چې یعنې موږ ماف که زموږ به کې په نومن چې باندې چې کم کیسونه چلیږي هغه ختم که. راځئ مینوال چې د وچا ورته په جواب کې سوی دی ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. موږ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګنه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو استادان ته ظلم زیاتی کېږي چې د دې نه مخکې په د وچا باندې عزتمندانو ته نامعلومو کسانو نو حمله کړې وه چې په هغې کې عزتمند دا په خپو باندې لګېدلی چې د هغې نه بعد دا عزتمند نښه ورځې بېهوشه په هسپتال کې پروت و چې د هغه نه عزتمند اخره کې خپه هم کش شوله چې اوس کور ته ورشو او دوی بیا عزتمند په صدر اکبر خان او جان خبیب او په زیارتګل باندې یعنې دعوه کړې وه چې دا زما قاتلان دي. اوس عزتمند صدر اکبر خان چې دی نو جان د وچا ته د اتو لکو الپو اپر ورکړی دی او ورته ویلي دی چې زما په نوم باندې کوم کیسونه چلیږي دا ختم کړه. په مینوالو د وچا ورته په جواب کې ویلي دی چې یا ما له خپه راکړه یا د ځان نه خپه کټ کړه بیا به دې معاف کړم. ته ما ته 8 لکه روپۍ په راکړې زه به تا ته 15 لکه روپۍ درکړم ته د ځان نه خپه کټ کړه. ما سره ظلم کړی دی زیاتی کړې تا زه وغوښتلم سله او راسره دې وکړی څه چې په لار کې دې راته کسان کېنولي او ډزې دې راباندې وکړلې او تا خو زه وجلم پرېښودلم خو دې نه خو الله تعالی زه ژوندی ساتلم او خپو باندې ولګېدم او یوه خپه مې خو پکې لاړله. الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حادثې نه وساتي. عزتمنو سولن شاه هم ورته همدغه شانتې وینا کړې ده چې یا یې زما خاوند یا له ګوډ کړو د دې نه مخکې هم دا په یو وخت په باندې ګوډو پالج وهلو دا په سمه خپه باندې دې ویشتلو او هغه هم لاره ګوډ شولو په کور کې راته کېناستلو اوس نور څه د ګټې خو هم نه دی. الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حادثې نه وساتي. زموږ د عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سهار زموږ دا سوپر کلیک چینل د سهار سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.